انو نن به انشاءالله حاجیان صاحبان رخصتیږي 3 تاریخ ته او 6 بجې ماښام نن فلایټ دی مدینه منورې ته تګ دی. ټول د مسنونو اعمالو خیال ساتئ. کور نه د وتېدو په وخت کې کوم سنت دي دعاګانې د الله نه وغواړئ او نفل وکئ چې وځئ څه ټیم 2 رکعاته وکئ د الله نه خیر وغواړئ او د الله نه د برکت سوال وکئ. او چې کوم آداب د دلته بیان شو یا په ټریننګونو کې بیان شوي دي دا هغه آدابو به خیال ساتئ او الله تعالی دې ستاسو سفر په ډېر لوی خیر او عافیت سره وکړي. موږ ته به هم دعا کوئ، موږ به هم دعاګانې کوو. اوس به موږ دعا کوو چې الله دې تاسو په خوشحالو په خیر سره بوزي. چې لړ شئ بیا به موږ د دعاګانې کوو هلته کې سلام به راله وایي په نبي علیه الصلاة والسلام باندې او د ټول امت د غاړې نه به نبي علیه الصلاة والسلام ته سلام او سره دا خبره چې د الله نه د دې خبرې سوال چې الله موږ ته بخښنه وکړي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي. انو دا خبره او سره چې کوم دی د خپل اوقاتو به ډېر زیات خیال ساتئ. د کور سټیموزئ نیت به خالص کوي. د هر عمل بنیاد چې کوم دی دا په نیت باندې دی. انما الاعمال بالنیات، د هر عمل دارو مدار په نیت باندې دی. نو ګورئ نیت به خالص کوي چې زه الله دپاره د کور ووتم دا 40 ورځې زه د الله دپاره به تېروم، الله کره به تېروم. خیر دی که په دې کې ما ته څه تکلیف راځي نو رادي شي، خو چې زما د وجې چاته تکلیف ونه رسېږي. ښه پوهېږئ که نه؟ دا نیت به وکئ، دا نیت به وکئ چې خیر دی که بعضې اوقات ګوره سړی چې د کوره وځي نو دا سفر دی. سفر د نبي علیه الصلاة والسلام ټوکله د غذاب ویلي دي. کور نه چې بنده وځي نو خامخا تکلیفاتو سره به مخامخ کېږئ. د کور په ژوند کې د بار په ژوند کې ډېر لوی فرق دی. نو تاسو مخې ته به مشکلات راځي، تکالیف به راځي، خو تاسو به نن دې سبق کې څومره به الله خبرې وکړئ چې مؤمن خو وایي دې ته چې دی به هر څه باندې چې کوم دی نو کلک وي او د الله نو تاسو ته به داسې څه لږه تنده داسې تکلیف نه راځي. خو لازمي خبره ده چې بنده د کوره وځي نو مشکلات دي خامخه د انسان هغه فطري امور داري چې د مخامخ کېږي خبرې. نو داسې لږ ښکلی وخت به تېر وي. د صبر مظاهره به کوئ. ګاونډیانو سره ستاسو کمره کې به تاسو سره ملګري هغوی سره به ښکلي اخلاقو سره مخامخ کېږئ. خدمت جذبه به ځان سره وړئ. ښه دا نه چې زه به کټ کې ناست یو بل ته اوبه راکړه بل ته باید چای راکړه. نه، کوشش به د دې خبرې کوو هر ملګری حاجي صاحب چې دا ټول د الله میلمانه دي زه به له خدمت کوم، دا د الله میلمانه دي زه به له خدمت کوم. په قطارونو کې هلته کې خلک کینټینونو کې ولاړې ډوډۍ چې ورکوي هر هوټل کې بره په چھت باندې یو میسې جوړ کړی هغې ته خلک لړ شي مجمع به راوالی تاسو له به انشاءالله هلته کې ډوډۍ درکوي. بس د مشرانو به هم ډېر خیال ساتئ، د معذورانو به هم ډېر خیال ساتئ. قطار کې به د کېنه جنګونه نه او داسې د زناورو غونته کار نه ښکلی بس خیر دی خیر دی په خیر دی خیر دی باندې به دا وخت تېرو. ښه ډېر هغه د ناکام وخت چې موږ راځو واپس چې الله راته بښنه کړي. نو دا د آدابو خیال به ساتئ ډېر په ادب باندې. مدینه منوره کې به تیزې خبرې نه کوو، مدینه منوره کې به بې ادبي نه کوو، بد اخلاقي به نه کوو. او مینت درته کوم چې دا موبایل صفا کوي، فیسبوک نن ډیلیټ کوي. اوس چې د کوره وځئ نو فیسبوک ډیلیټ کوي، ټیک ټاک یې ډیلیټ کوي. او دا نه چې حج دپاره وایي دا مې ختم کړو، لرې کوي دا ګندونه مندونه د موبایل نه لرې کوي. پوهېږئ که نه؟ او خاص کر د دې 40 ورځو لپاره میډیا بنده کوي. زه چې پروسه کال حج لتلم تاسو د دې خبرې ګواهي څوک به ته ووایم چې ما د اسلام آباد د سو رسېدم نو ملګرو ما له خو چل نه دی ته مې زما د واټساپ مکمل بند کوي. یله کوي ته دا تې بند کوي ګورو به الله به رحم وکړي. د پاکستان چې زما کوم واټساپ وا مې مکمل بند کړو، مکمل مې بند کړو. مې دا بس یو زه سهار راپاسم نو دې ګروپ کې به یو سره راغلي بلکې به بل سره راغلي او د کلي کیسه یې به زه وتوم زما باندې به څه لګي نه. هغه واټساپ مې بند کړو. فیسبوک او دا خبرې خو الحمدلله زما موبایل کې شته ده نه. او هلته کې بیا چې کله تاسو له به یو سیم درکړی دلته کې اجي کیم کې یو سیم ورکوي هغه انټرنیشنلی ټول کار کوي. نو په هغې باندې هلته واټساپ را ملګري کولاو کو او بس په هغې باندې صرف کور سره 2-3 خاص ملګري چې یو زما د جومات ذمه داري سنبال کړی وای داسې خاص زما ملګري وو هغې سره د واټساپ زما رابطه وه. او هم چې د ورځې یو ټایم کې چې د کمرې ته به رالم بس هغې ته میسیج وکړو دا کار وکړئ داسې وشو بس نور کیسه میسه دا خبرې مبرې دا ختمې کوي. ښه او بس دا او د کلي دا واټساپ یې خو چټې بندې کوي. دا بس یې څوک به د میسیج کوي چې دا چلو شو، څوک وایي چې دې ځای کې غم وشو دا ځای خادي وشوه. ستا به ټول سوچ او فکر دې ځای سره
دا کشته اوس وځوي وای بس دا سلويخ رضی الله مونږ تعالی درکړي په دې کې بس ترا کر کور کې امن راولي خوشاله راولي بیماری مراولي دعاګانې چې غواړي بس الله به ساتي کنه خو موبایل به بندوي ګوره موبایل دومره ضروري سیز دی په مینا او عرفات کې به ما قتل په خیمو کې به خلک ناسو او دک موبایل کې باړم ولکه پاکستان کې دا وي او ولکه انډیا کې دا وي دا ټول از بدا کیسه میسه کې دي نو دا څومره لوی د وخت ضایع کېدلی موبایل به بندوي تصویران منو باسي بالکل عزم کوي نیتو کوي چې موږ به ان شاء الله زو خو یو تصویر بنو باسو خانه کعبه سر به ظالم ولاړي او ترخ به بربند کړی او تصویر به وباسي خانه کعبه ته به شاکړي و ظالمه تر غلې چالي او راغلې سلې دا کیس به روزي مبارکي سره د دواړو جانو سردار مخې ته رواني او تصویران به وباسي څومره لوی د ظلم خبره ده څومره لوی د افسوس خبره ده چې وسړی د بیت الله خوا کې سم نشي روزي خوا کې سم نشي کوم ځای به سميږي تصویران مسیران ویډیوګانې دا به بالکل نه را لېږي دا به کلی د نه را لېږي چې وګورئ ما ته دې وخت کې زه بیت الله سره ولاړم وګورئ ما ته زه مقام ابراهیم سره ولاړم وګورئ ما ته زه جبل رحمت ته ختلم نه 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 بس دا خبرې ختمي هر څه به کوو الله له به کوو بس خبرې ختمه کوي تصویر او ګورئ اوس خو قانون هم د ګورنمنټ د طرف نه پاس شوی دلته کې چې کوم سړی بیت الله کې ویډیو جوړ کړی تصویر وباسو 10,000 ریال جرمانه او حج به پاتې کوي را لیږي به 10,000 یو رزم چې 10 لک ریال کې کنه او چې حج پاتې نه چې ورسره دولي کې چې دی به ټول عمر له په سعودي عرب باندې زماړه والا خوشحالي یاره لبرې دردو کې په الله په ذات قرآن مې مخې ته پروت دی لبرې دردو کې چې بیت الله نه به چاپېره تاویږي ویډیو به جوړی هلکه زناوره یو تی پردی زنانه پکې روانې دي هغې له د ویډیو جوړه کړه ها د نورو ملکونو زنانه دي قسمه قسم شکلونه دي قسمه قسم خلک دي څومره ګناه کې یار څومره لوی ګناه کې دا ګناه خو خلک په بازار کې هم نه کوي دا چې بیت الله کې کوي نو زه خو هم خدای د سعودي ګورنمنټ له طاقت ورکړي چې 10 لک روپۍ 10 لک ریال ته جرمانه والی او وایي چې ټول عمر له په بیت الله دا سړی بند شو ټول عمر له بند کی نو ګوره مینت د کوم چې موبایل باندې استعمالوي ځان سره به حرم در سره نه وړي بس کمره کې ځان لار مارای بدل درکړي کمره کې به بیک صاحب پروت یلته تعلق وي چرته یو وخت کې لک کولاوي که تاسو نسک په ګوري یا سو د خپل د تاسو ته ضروري هدایت درکې الته کې معلمین بیا وایي کنه دی وخت باندې بروزې دي ناغه به اوري نو بس ته یو مازیګر ماخام کې چې راځین کولاوي لګونته اوري یا کور سر کوم میسج وغیرہ رابطې نه پیوري او رنگونه مو کوي بس دغه واتس اپ میسج کوي بس دا چالو شو دا سه وکي پويږي کنه لاندې خبري وخت مزه کوي او ډیر د عبادت او خیال ساتي ښه د عبادتونو ډیر خیال ساتي او موږ به تم دعا کوو موږ تم دعاګانې کوي الله دې ستاسو سفر په ډیر لوی خیر او عافیت سره وکي خوشاله سره دی وکي ان زمونږ اجان چې جو کی کنه نو موږ به د خیال ول د بلډینګ کې ان بس بیا به بلډینګ کې جس پروتو موږ لزو هره دلته به وکو دا عزیز یې نه بسوک زیلته او کور ته بیرنګ ملاو کړو می خواغستاو کنه ها او غټه والی ګوره ښا او هغه نه ته د دیګونو ویلې دي کلانې دي پلان کې لا یاد وای چې ګوره خو کار خولې ګوره او تاموان بیا د غېدي کارولې ګوي او بده دی غاړي بیا ولګوي حال ته نه به یو لوی پروګرام جوړ کړو ما به ویلې ونی راغله سلې کیس روک سلې ته خیراتونه چې کلی دلړ شي په آرام شنو کنه خیراتو کا یو شل می خیال الیک دا سری یو نوی راخره جوړ کړی دا او ګورال ته نه بوتم دا وی پلان کې ته نه وای ګوره ښا جی سیف د سړیز وې نشوي کنه مړه حج دیو کو سړی توپ در کې را نه پلان کې ته نه وای ګوره ښا هغه به سرغم خادي نه کوي ولا کنه چې تا حج کو ته بدل نشوي تاسو چې خیر الله پاک بوزي کنه انو دی منګ چې دغه تللو میناته نالته دا واړو پالتي غونډه به کو نه خو مونږ ته نه کې بل اسی وړو کې غونډه صابون پروتو ټو پیس په پروتو کاډي ماډي داسې بالغته ته وړو کې خي نو پاغي به یو جمله لیکلې و پاغار سیز باندې به یو جمله الحج غيرني دا به لیکلو الحج غيرني زما حج بدل کوماله دا د دې جملې معنا وا ما غپالته داسې روچته کړم چې دار سمانه داسې هغه داسې ګلوب غونډه به جوړ کړو دا به پیری کړو ما چې دا سری کړی دي چې ما ته مان سوچ کو الحج غيرني زما حج بدل کوماله نو اجانو کو بدل نشوي نو حج نه دی ګوره ښا که بدل نشي نو چې دل ته راتلی او د ترزوی سر دی نه لګي وا او حج دیو کال ته نوای چې می خلاله کوي خو ګوره ګلبالي لاله ته نو وای دې سر زمنګ نه لګي دا نو ته حج بدل کړي کته خو یو سو شیطانان نور راوستل ځان سره پوښوي نو حج کې وزن بدلو صحیح حج وکاو دا نور فضولیات به لري کوي
بس الله لپاره لړ شي چې ګوره الله پاک چې د حج مسله سوی ولله علی الناس حج البيت ولله علی الناس حج البيت د پاره د الله په خلکو باندې حج د بیت الله دی د الله د پاره ګور الله وی زمانه پاره به حج کوي نو حج چې کوئی بس صرف الله له ذکر حج کې د ریاکاری میاکاری دا خبره را دنګي نو نوم د پاره نه د نهاد د پاره نه صرف الله د پاره به حج کوو خیری او په داسې طریقه باندې به کوو چې حج څه ته وی پوهیږي الته کې د علماو نه تاسو پوهیږي د حج ګروپونو کې خپل نوم واچوي دغه تاسو کوي دغه خولي مفتیان دي علما دي یره جیز سوکم زیر جیز سوکم او په افضل باندې عمل کوي ها یو کار بکوي چې کوم امور انتظامیو کې حکومت تاسو سره موافقت نه کوي نلته که سنت هم پاتې شي نو خیر دی لکه ما ویلو عام طور سنت دادي چې بنده به د اتمې ورځ باندې سحر ځي مینا ته او د نهمې په سحر باندې نور چولېږي نه رپات ته به ځي خو چونکې اوس د هغه انتظامی مشکلاتو د وجې په اومه ماښام باندې غي بوزي او د اتمې په ماښام نه بعد د نهمې په شپه باندې عرفات د شروع کی نو دی کې به مسلې نه پیدا کوي بعضی خلک بلته یره جی مونږ د خټرلن کې ویلو چې پاته می سار بځي او د مونږ اوس بوزي نزو ماته شور مو جوړي خیر دی دغه امور انتظامی دي نو په امور انتظامیو کې خیر کې بیا دغه وخت کې یو مستحب یا یو افضل یا یو سنت باندې کېږي پرې دی خو نور خپل حج به ټول د سنت مطابق افضل طریقو سره تاسو چې ګوره مینا کې خیر په 12 شیطانانو لې نو مرزي منګه ګوره نبی علیہ السلام د 14 ورځ ته پاتې شو اگر چې شریعت وایي چې ستا حج وشو د ماښام نه مخکې ګرمینه نه وته حج دی وشو بس خبره ختمه ده خو رسول پاک پاتې شو نو ټول راځي موږ څه کار دی چې راځو موږ بخپل باندې د 14 ته پاتې شو خو خپل شیطانان هم اسبخینو وشته بیا روان شو نو ګوره افضل باندې عمل کوي علماونه تاسو کوي بعضی خلک لړ شي نو سر کټا کوم نه زب سر چې کوم نه لنډومه پوهیږي کنه هو ظالمت تل چلی دا سر کټا کول وی دي د مقاماتو کې خدای الله پیغمبر مخه د صحابه ځان لمرای پرېګړي سرونه پرېګړو ته وختو ته نه دیار نو ګوره افضل باندې عمل خپل حج په ژوند کې یو ځل چې دا سمو شيخه نو دا مې د اوسو خبرې وکړې خپکیږي ما بعضی خبرې ګوره زبیا داسې جذباتي غوندم نو سختي شیرانه خو به به خپکیږي نه ګوره بعضی خبرې به داسې واخلې لکه چې تاسو یو دغه رهبر یم نو رهبر کله غوسه او کله خوشاله نو خیر دی په دې کې به خپکیږي نه خواجانو سم حج بګوي او د الله لپاره به کوي او خپل وخت به نه ضایع کوي د خپل مال جان د دې به حفاظت کوي بازارونو د بنځي یره د خزینې دی بلاګانی دی ټول بیا بازارونو کې ګرځي ورګه پلان کای راته د بورکی ویلی دی پلان کای راته د درونو ویلی دی او پلان کای راته د بنگلو ویلی ټول ځځانی بازار کې ګرځي وخت ضایع کوي الانکه پیغمبر علی السلام وی ابعز البلاد الى الله الاسواق بدترین ځایونه د الله په نسبانه بازارونه دي او احب البلاد الى الله المساجد او محبوب ځایونه جمعهتون دي جمعهتون کې وخت تیر کوي حرم شریف کې دلته الحمدلله ز سلور زل الله بوتلم درې زل عمره لا یو زل حج لا خو به دې سلور واړه پیرو کې چې زما را جمع کې کنه نو زما به کې 2 غنټې نه 3 غنټې نه چې په ما په بازار کې نه تیری کړی چې دا سلور واړه پیری را جمع کې کنه سلور واړه پیری نو دې کې به دوره دا ټول چې سلور واړه پیری زله بوتلم نو زما به 2 یا 3 غنټې په بازار کې نه تیری شي تاسو اصلا لکار غتري بس جمعات او ذکر عبادت وخت دغه له ورکو خو ان شاء الله الله دې تاسو سفر به خیر سره وکي زبدل دنه دعا کوم تاسو ولته مونږ ټول په دعا کې یاد لرئ دعاګانې وکوي سم مسله ته راځي مونږ واتس اپ نمبر د سره دی تاسو کوي کوم لرازي خپل به دعایو کني کتاب وګورو کني خپل استادان سره به مشوره کو ځکه حج کې نوې مسلې مخې ته راځي ان شاء الله دغه جواب به تاسو ته ملاويږي او دعاګانې وکاو اوس په کې داسې ګورنمنت سره مسله راو باسلې و چې د 15 کال نه کته کوم ماشومان دین دی بنزي دا دول سوال ته مسله پیدا کړي وا خو بیا یو پالیسی واپس کړای ته بم دعا کو چې الله چې کوم خلکو ځان سره د ماشومان ارادي دي د غیبوزي چې غیتم لارې کولاو کې خیر ولور کی یو ملګری په کې بیګا دا تاسو کو چې را یو عمره یو کس لکیږي غاڼو لم کیږي نو جواب داري چې عمره نفل عبادت دی او څنګه چې دلته کې بنده قرباني نفل کوي ودا مې مور او پلارو د نیا نی کټولو ده نو داسې ویل شي یا دا یو قرباني یوازې مور لکم یا پلار لکم دا ویل شي د کشان عمره نفل عبادت دی نو یو عمره یو کسلم کول شي ته وای پلار له عمره کوم مور له عمره کوم داسې ویل شي او داسې ویل شي چې نه دا عمره ما د ټول امت د نبی علی السلام د پاره وکړه یا مې خپل مردگانو د پاره وکړه هغه اجر مې غي ته وبخنه بالکل داسې کول شي ښه په نپلو کې توسو دا ارنګ کول شي دیګه دا مسله نشته
نور سو خجی او د درس ټایم به ان شاء الله اوس بدلو زکه کنه چې دا ټایم اوس ډیر زیات دی په لراغي درسه به موږ شپږنیم بجې شروع کوو سبحانك الله پاک پینځه بجې سبحانك الله پاک ته منظور ان شاء الله په باندې 15 بجې به درس شروع کیږي ښه ځکه د سار مو سپیشل منټه کم 15 منټه کم مانی شوی ان بیا دی خو ټایم دغی نو سبحانك ژوند دو ان شاء الله صحت او د الله رضا وا په باندې 15 بجې باندې با درس شروع کیږي که خیر خیریتی بس ها یو خبره یاد لرئ دا پکې یو ضروری خبره ده چې تاسو کوم ختمونه د میاشتې کوی نن خو هغه ختمونه دي ان شاء الله خو دا اوس چې د میاشت کې تاسو کوم ختمونه شروع کړئ نن سیم تاریخ دی 3 نن 3 تاریخ ته کنه نو تاسو به ختمونه نه به شروع کړئ خو دې کې بلګون تر سپاره را لنډوي کله به کې لک سیوا وای زګه چې ان شاء الله د دې میاشتې ختمونه به موږ یکم دنه رسو د دې میاشتې ختمونه به موږ د لوی اختر چوټیانی چې ورګو د عرفه پر ازمانه به کو د عرفه رسومره غوړه رز د تاسو ته بدره د قبولیت رز ده نو د عرفات پر ازمانه موږ ختمونه کو نو تقریبا دا به 25 26 تاریخ جوړیږي ښه د دې راتلون کې دا اوس کومه شروع د نن 3 تاریخ ته کنه د دې 15 یا 18 لبه زمون ختمونه رسی د دې د وجنه د ټولو خدمت کې مې دا درخواست دی چې تاسو لګي سپاره چاخي کوي ښه لګي یو سپاره به تاسو درځي ویله اوس داسې لګون ته پاو پیسې واکوي او نیمه پیسې واکوي چې داسې لګون ته کې د خدمونه په ټیم ورسیخه او دا کمی دی عبادتونو رزي دی اوس انو سبق به سیوا کو راتلون کې ختمونه که ژوندو ان شاء الله دا بل مخ کې کوخه د عرفات پر ازمانه به کو زو چې کوم حضرات ختم رسول دی هغه متوجه شي ختمو کو دعا وکړو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طول درود شريف وي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه دعاء كيجي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر لا إله إلا الله الحنان المنان لا إله إلا الله العليم الحليم سبحان الله رب العرش العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا أرحم المساكين ويا ذا القوة المتين يا الله يا رحمن يا كريم يا منان يا أحد يا صمد يا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب القبر قنا عذاب الحشر قنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الفاسقين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهديين واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أنت أحق من عبد اللهم أنت أحق من عبد اللهم أنت أحق من عبد وأنصر من سئل يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا ستار يا غفار يا رزاق يا كريم يا سميع يا بصير يا الله استجب دعاءنا استمع دعاءنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم لا تهلكنا بذنوبنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا من المتقين إماما اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم وفقنا للخير اللهم وفقنا للخير اللهم وفقنا للخير يا الله كريم مولا رحمان ورحيم الله ستار وغفار الله ډیر مبارک وخت دی الله ډیر مبارک رزق شپې دي الله اشهر الحرم دي تب خپل قرآن کې وای الحج اشهر معلومات الله دا میاشت ډیره محترمه ده الله ډیر محترم اوقات دي او الله ستاسو کلام ختم شو الله خدا خو یو ختم نه دی دا په زرګو ختمونه دي الله په زرګونو ختمونه دي الله په هر کور کې الله نارینو مو کو زنانو مو کو الله ماشومانو مو کو لوی مو کو الله معذورانو مو کو الله غ خلق
چې هغه جبه په قرآن باندې ناړېږي او په ګرانه باندې ووي دا ختم یې وکړو. او کریم الله زمونږ دا ختمونه قبول او منظور کړي. الله زمونږ دا ختمونه قبول او منظور کړي. الله زمونږ دا ختمونه قبول او منظور کړي. الله زمونږ درونو خویندو دا ختمونه قبول او منظور کړي. اے کریم الله، اے رحمان او رحیم الله، اے ستار او غفار الله، مونږ ټول ګناهګار یو. الله تا د ملاس نیولې دی. یا الله زمونږ ګناهونه معاف کړي. یا الله زمونږ ګناهونه معاف کړي. یا الله زمونږ ګناهونه معاف کړي. اے الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. الله مونږ ټول ګناهګار یو. الله مونږ ټول خطا کار یو. او الله بل درمو نشته، بل ورمو نشته. الله کډیر باغیان یو خو لا ملجأ ولا ملجأ الا انت. اللهم لا منجأ ولا ملجأ الا انت. الله نه مزاید خلاصی شته، نه مزاید پناشته، یو ته الله روغه بکول غواړي اله بکار سميږي. الله مونږ سره صلح وکي. الله مونږ سره روغه وکي. الله اے کریم الله، اے رحمان او رحیم الله، گناهونو سره ډک یو. الله جبه مو د ګناهونو ډکه ده، غوږونه مو ګناهګار دي، سترګې مو ګناهګارې دي. الله د بدن ټول اعضاء قدم په قدم ګناهګار، خو الله صلح لراغلی او الله موږ سره صلح وکي. اے کریم الله، اے رحمان او رحیم الله، خیر دې موږ معاف کړي. یا الله موږ معاف کړي. او کریم ربا کته مو معاف نه کې چاله ورشو. الله کتره مان رحمونه کې چا خواله بزو. اے الله بل درمو نشته، اے الله بل ورمو نشته. الله کوم ګناهګار یو. خدای په دې مجلس کې خو بوډاګان دي، سپین ګيري دي. خدایا هغه نه تعالی حیا درځي. الله په دې کې بیگانی بوډاګانی دي، سپین سری دي. الله تعالی ته حیا درځي. او الله په دې کې معذوران دي. الله په دې کې هغه خلق پراته دي چې الله د بل چا د اړولو محتاج دي، الله د بل چا د کینولو محتاج دي. اے الله دغه غریبانو مسکینانو د وجه زمونږ دعاګانې قبول کړي. اے الله دغه فقیرانو د وجه خدای موږ د ګناهونه معاف کړي. الله موږ سرکشه یو. الله ته مو خفه کړي، الله ته مو ناراضه کړي. الله هر قدم مو د ګناه نه ډک دی، خو الله بل در مو نه لیدو، بل ور مو نه لیدو. تعالی راغلی والله موږ معاف کړي. یا الله موږ معاف کړي. یا الله زمونږ ګناهونه موږ ته معاف کړي. یا الله زمونږ د مور پلار ګناهونه معاف کړي. الله زمونږ خطاګانې موږ ته معاف کړي. اے کریم الله، اے رحمان او رحیم الله، موږ سره د رحم او د کرم معامله وکړي. الله د فضل معامله وکړي. کریم الله ډېرو خلکو دی وخت کې موږ سره لاس اوچت کړی دی. الله نارینه دي، زنانه دي، هر ځای په ملکونو خلک دی. اے الله، اے الله تا دې لاس نیولې دي، ستا د محتاجي ثابتوي. اے زمونږ الله الصمد ذات زمونږ د ټولو حاجتونه د خپله دره پوره کړي. الله الصمد زمونږ د حاجتونه د خپله دره پوره کړي. الله زمونږ په حاجتونو کې د ټولو نه لوی حاجت او چې مونږ ټولو د محتاج یو هغه تی او ستا رضا ده. الله مونږ له خپله رضا راکړي. الله مونږ له خپله رضا راکړي. الله مونږ له خپله رضا راکړي. او الله ته رضا شي، او الله ته رضا شي. اے کریم الله ته رضا شي. الله تا ته ملاس دی، الله تا ته مؤمنت دی. الله دا دومره عظیمه جرګه په دې وخت کې د سبا په وخت کې د امت دا دوره لویه جرګه، الله دا یو ډېره لویه دعا ده. الله ټولو تا ته لاس نیولي دي. الله مینت ده، درخواست دی. الله موږ محرومه مګي، الله موږ محرومه مګي. الله زمونږ د استادانو ګناهونه معاف کړي، زمونږ د ټولو مشرانو ګناهونه معاف کړي. الله د امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي. الله مریضانو له کامل صحت ورکړي. کریم الله بنده چې بیمار شي هیڅ نشي کولی. او الله موږ ته د لاس نیولې دي، د کورو به مو شفا کړي. الله د کورو به مو شفا کړي. اے الله بیماریو، الله ظاهري باطنی بیمارونه ډک یو. اے الله ته د ملاس نیولې دي، خدای زمونږ کورو به شفا وګرځي. د قرآن په دې برکت سره، د دې مبارک میاشتې په برکت سره الله ته موږ له صحت راکړي. ټولو مریضانو له صحت ورکړي. هسپتالونو کې دې په خپلو خپو خپل کور ته راولي. ډېرو خلکو د مریضانو دعا دپاره ویلي دي. الله هغه ټولو ته چې کوم نن صحت ورکړي، هغه ټول له شفا ورکړي. کریم الله کم حضرات داسې دي چې بې کوره دي، ښکلی کور وله ورکړي. بې اولاد دي، صالح اولاد وله ورکړي.
نارینه اولاد نشته الله نارینه اولاد ولا ورکی دشمنای دی الله روغي ولو کی الله زمونږ په دې ملک کې ولاکه کې امن راولي الله امن او امان راولي الله د هر غاړې نه امن راولي الله بی ګناه وینې تویول بند کی الله مسلمان په یو بل باندې خواخوږي کی مسلمان دی یو بل سره الله همدرد کی الله د مسلمانانو په میس کې باهمي اختلافات ختم کی مشکلات ختم کی الله ارزانی راولي الله زمونږ په ملک پاکستان کې ارزانی راولي الله دا تیل ارزان کی الله زمونږ د دې ملک حکمرانان الله غي ته د نیغ لارې هدایتو کی کریم الله د دې ملک واقداران هغه ته د امت په حال باندې د تړفاویدلو او د رحم کېدلو جذبې ورګي الله مسلمانان او خاص کر د پاکستان خلک دی وخت کې په ډېرو مشکلاتو کې دي الله د مسلمانانو اکثر حصہ په مشکلاتو کې ده الله د مسلمانانو په حال باندې رحم وکي الله کافران او دغه منسوبه هبا منصورا کی الله د کافر او دغه منسوبه هبا منصورا کی الله د ټول مؤمنانو مسلمانانو ممالکو حفاظت وکي الله بالخصوص د حرمین شریفین حفاظت وکي الله د راتلونکو حج په ډېر خولي طریقې سر د رسول کی الله نن بد امت ډېر ملمانو چې ستا د کور ملمانه دي حاجیان غیب نن در روانیږي الله مونږ ته دعا کوو الله ته سفر آسان کی څوک به په شپږم تاریخ باندې زی څوک به په اومزي څوک به په 11 څوک په 15 مختلف پلیټونو کې خنن داغي او ډېرې سره روانه ده الله دا ټول حاجیان په خیر سره وغواړي الله سفرونه آسان کی په قبول شوی عبادتونو سره په قبول شوی حجونو سره چې موږ دم دواګانیو کې الله ته بیا خپل کورون تراولي وختونه د ځای کېدو نه بچ کی الله په دې هدایت او د عمل کولو توفیق ورکړي کریم الله د مدینه منوره په آداب باندې الله د ژوندۍ تیرولو توفیق ول ورکړي الله دا موسم رڼا کی الله د بارانونه دا سیلای کمی ختمه کی الله د خلکو پسونه پراتی دي دا پسونه په خیر سره سنبال کی د زمیدارو دک کی ته قتل دی الله دا پسونه په خیر سره سنبال کی دعا وکي زمونږ په دې ځله کی اجتماعات شروع دي خدای دا ټول اجتماعګانې کامیاب کی الله دا درو واړه اجتماعګانې کامیاب کی الله یو بنن دعا کیږي یو بنن شروع کیږي سبب دعا کیږي الله کده هر خطه اجتماع الله ته کامیاب کی الله ته د بارانونو نه بچ کی د زلونو نه بچ کی او الله دا غي دعاګانې موږ سره کې زمونږ دعاګانې غي سره کې الله موږ ته په شرکت توفیق راکړي او الله زمونږ د اکابر او د مشرانو چې د دې اجتماعاتو نه کوم مقاصد دي چې هغه د امت خروج دي د الله په لار کې الله ډېر مؤمنان وتلو ته تیار کړي ډېر مؤمنان الله سلور میاشتو ته تیار کړي چې لوت او کلونو دې تیار کړي الله امت په دین باندې راولي الله د دې اجتماعاتو په برکت سره امت په دین باندې راولي د هدایت رواګانې دې خوريږي الله هر کور کې مزګزاري پیدا کی نارینه او زنانه مزګزاري کی او الله د امت په حال باندې رحم وکي الله سار جمعتون شاړ پراتی الله ته خود ناراضه چې جمعتون شاړ پراتی او امت په حال باندې الله رحم وکي الله د امت په حال باندې رحم وکي الله بالمازو د منځ هدایتو کې الله بالمازو د منځ هدایتو کې الله اے کریم الله مونږ د ډېرو خلکو د دعاګانې ویلې دي د کوم ولکانو جنکو رښتې نشته خولي زین کول رښتې ورګي الله کورونو کې باهمي مسلې دي مسلې ول حل کې الله بار وطن کې مسافر ناکام دي کامیابی کې بعضی په دوبۍ کې سعودي کې په ډیرو باندې ناسي د دې جنگ د وجې نه مشکلاتو کې رئیسار دي الله غا جزاو د خیر ورګي الله کارونه آسان کی الله کرایانه پر راوړي د ډیرو دک شان جزان ناسي د گاډو رنټونه پر راوړي دک شان ناسي الله ته مشکلات آسان کی الله بار ممالکو کې الله دا فحاشای ختمه کی ملک د مسلمان دی الله قبضه پر غیرو دا فحاشای دی الله دا ختمه کی دا ټول ستاره خفغان غ ثبوت او دلیل دی دا غي د وجنن مسلمان په شار روان دی الله مسلمان د هدایتو کی د مسلمان زندگی بدله کی الله د دې حاجیانو د زندگی بدله کی الله چې کوم جی سه برازي چې د نو جذبو سره کوم خور د حج ناراضي چې نوی جذبه سره راشي او الله د نوی دین او د خولي طریقې سره د نوی جذبه سره او الله د سنت او د شریعت پابند کی الله د سنت او د شریعت پابند کی الله مخې د اختر را روان دی
کوم خلکو د قربانو ارادي کړی دی الله ته وته اسانه کی الله تعالی ته قبول کی الله زموږ په حال باندې رحم وکي کریم الله سمو غختل دار لراکی الله د قبر د غضب نه مو سادي د آخرت د غضب نه مو سادي الله د مرګ د تنگسیان مو سادي اے الله من کمزوري یو دی وخت کې به ډیر خلکو مونږ سره لاس چت ګړي ای بړه کې مختلف دعاګانی څوک وای چې دا وای څوک دا نو الله کمانه هیر دین تا د خور سي یاد دی علیم بذات الصدور الله دې ټول ورونو خويند دعاګانی قبول کی کمنګ دی ویلي دی کني دی ویلي دعاګانی قبول کی الله د مدرسو مساجدو خانقاهونو سنگرونو حفاظت وکي مراکز حفاظت وکي الله زمونږ ټول د مدرسو حفاظت وکي د علماو حفاظت وکي الله د هر قسمه اغه ناکار خلکو نه مونږ بچ کی الله چې د به خوشاليږي ناکار نه نوالي چې د به خپکیږي مونږ ټول د قول او د فعل او د عمل نه وسادي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة